السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په کوټه کې نن یو بل ظلم شوی دی چې یو جنۍ وه، لسم یې پاس کړلو. د لسم نه پاس د اعلی تعلیم حاصلولو دپاره کالج کې داخله واخیستله، خو د بده مرغه د دې په قسمت کې تعلیم نو او بیا د پښتو معاشره کې تعلیم حاصلول دا ډیره ګرانه خبره ده. عزتمندو، کله چې د جنۍ کالج کې داخله واخیستله، دا جنۍ کویدن شوې وه. کویدن نه پس مور او پلار په دې باندې نور تعلیم هم کوو، خو خاوند ظالم جابر انسان ورته وویل چې دا به نور تعلیم نه کوي. د دې سایډ نه ورته د جنۍ پلار وویل زما لور دا تعلیم به کوي، ته څوک یې چې تی پې بندې. دا خبره شروع وه. د خاوند ورپسې دوه درې څلور ځله جواب راولېږلو چې بس دی نور کالج ته مه ځه. دا به کالج ته روزانه ښه پابندۍ سره تلله. یو ورځ ورته دا ظالم انسان په لاره کې کېناستلو او جنۍ یې ګیره کړله. چې څنګه یې ګیره کړله، دې ظالم دا جنۍ یو شاړ یو دشتې ته بوتلله او خلط یې ورسه د ظلم انتها وکړله. 5 ډزې ایشتې ده، په سر هم ایشتې ده چې ډیره په بد حال باندې قتل کړې ده. ظالم قاتل په تښتېدو کې بریا شوی دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتل دی زر تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړی شي. عزتمندو، زموږ پښتو معاشره په دې زمانه کې هم په تعلیم کې ډیره وروسته روانه ده. په زنانه باندې تعلیم کولو باندې دوی شرم محسوسوي. عزتمندو، موږ ته پکار دي چې په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړو. کو فرض کا یوه زنانه بیماره شوله یا ورته څه د بچي مسله راغله، بیا خو اول ته د خپله زنانه نارینه ډاکټر لا نه بوځي، چرته زنانه ډاکټر یې پسې ګرځي، نو بیا پرېږده د خپل بچي چې ښه اعلی تعلیم وکړي. د غیرت نورې لارې هم دي، په دې غیرت مه کوه. په دې ته ډېر بد او سپک ښکارې چې تو سره پاسې او په زنانو باندې تعلیم باندې شرم وکړه.